औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन जमंग द MCSE 2012 पिंचम नंबर लेक्चर द लेक्चर के इंशाल्लाह नन मंगवाए छु इंट्रोडक्शन टू एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज स्ट्रक्चर इन विंडोज सर्वर 2012। ननी जमंग टॉपिक्स ची कम दी पदी के मंग डोमेन पेजन ट्री पेजन फॉरेस्ट पेजन और ट्रस्ट पेजन सहीदा ونی و پیجنو زنګلونه و پیجنو او بل سیسیز دی ट्रस्ट सहीदा ट्रस्ट यानी باور ته وای یعنی یقین ته وای सहीदा دا زمون نن چې کوم دی دا کلاسز دي دا ټاپکس نو په دې کلاس کې ان شاء الله دا ټاپکس کور کوم نو راځو ولې ټو ډایرکټری پیج نو ټو ډایرکټ خو د دې نه مخکې منګل کا په 2003 کې سټډي کړی و امید لرم چې دا ډیفینیشن او هغه دغه تاسو ته معلومي خو بیا هم په 2012 کې لږ اورویو ورکو لږ بیسیک ټرمینالوجي ګورو د سرور 2012 د ډومین باره کې صحیح ده چې ډومین نیټورک څه ته وایي ډومین څه ته وایي ټرست څه ته وایي فارست څه ته وایي او دغه ټری څه ته وایي صحیح ده نو Active Directory service is the server service for security information on Windows environment پس سرور 2003 کې د ایکټیو ډایرکټری صرف سپیسیفیک نوم ایکټیو ډایرکټری او 2008 کې د نوم بدل کو ایکټیو ډایرکټری سرویسز صحیح ده د نوم دی بدل کو نو بیا دا غي سره سره په 2012 کې هم دی دغه سیم نیم وساتو د ایکټیو ډایرکټری د پاره د موږ صرف ایکټیو ډایرکټری ویل که څه چرته ایگزام کې کوېسچن راشي او تاسو څه کوېسچن او تاسو ته صرف ایکټیو ډایرکټری ولیکئ په دې باندې وتاو سچل کوي مارکس باندې درکې ځکه چې پوره مکمل نوم ولیکئ سب ولیکئ ایکټیو ډایرکټری سرویسز صحیح ده نو ایکټیو ډایرکټری سرویسز چې کوم دی د سرور یو سرویس دی چې دا سچل کوي دا سکیورټي ورکوي او پرمیشن موږ لرا کوي په یو وینډوز انوایرنمنت کې صحیح ده لکه یې نه سم مطلب دی چې په ایکټیو ډایرکټری چې کوم دا موږ په ډومین کنټرولر باندې انسټالو صحیح ده هغه ډومین کنټرولر چې کوم دی پای کې بیا موږ یوزر جوړو ګروپ جوړو کمپیوټر اکاؤنٹ جوړو صحیح ده نه علاوه او یوز جوړو او نور مخکې چې کوم دی نور سیټینګ کوو موږ له سجل کې چې دی ایکټیو ډایرکټری موږ سکیورټي فیسیلیټي راکړي کوم موږ ایکټیو ډایرکټری نه انسټال ډومین نیټورک نه انسټال ډومین نیټورک چې کوم دی ډېر اهمیت دی په یو وینډوز انوایرنمنت کې صحیح ده د وینډوز نیټورک کې کومنګ دغه نه انسټال نو سره په یو ارګنایزیشن کې فار ایگزامپل زر کمپیوټر دی یا لزر دی یا 1 لک دی یا 2 لک دی یا 1 کروڑ دی فار ایگزامپل کومنګ ایکټیو ډایرکټری نه انسټال موږ به یو کمپیوټر د سپیسیفیک دغه لپاره به سیټینګ کوو هغه لپاره به چې کوم دی سپیسیفیک اپلیکیشن انسټال او یو لپاره به سکیورټي موږ سیټ کوو دا موږ ته ډیره ګرانه شي کله کمپیوټر یو شل کمپیوټر بیا یو انسان لاړ شي انجینیر ولاړ شي هغه به سیټینګ وکړي او کله د دې نه سیوا شنو بیا مسله جوړیږي بیا به څه کوو دغه لپاره موږ بس چل ایکټیو ډایرکټری انسټال او ایکټیو ډایرکټری چې کله ته انسټال کې په دې کې ستاسو نیټورک انتهایی زیات سکیور شي صحیح ده سکیورټي چې کوم د ستاسو نیټورک باندې امپلیمنٹ شي د دې نه علاوه لګته یو یوزر ته پرمیشن ورکړي چې سړي د ایکسس کولای شي سړي نشي ایکسس کولای فولډر دی هغه ایکسس کولای شي فار ایگزامپل هغه د کنټرول پینل په دغه کې ایکسس کولای شي په خپل کنټرول پینل چې کوم دی د کمپیوټر نه ایکسس کولای شي په حالاتو کې مخکې چې موږ په 2003 کې چې کوم دی نو پرمیشن لګولیو صحیح ده که تاسو ته یادي نو کنټرول پینل نشي ایکسس کولی دغه دی نشي چینج کولی ډیسکټاپ او دغسې ولا موږ پروفایل جوړو رومینګ پروفایل دی او هغه منډیټري پروفایل هغه سیټینګس چې کوم دی هغه پرمیشن موږ یو کلاینټ ته یو یوزر ته چې کوم دی د ایکټیو ډایرکټري په ذریعه باندې ورکولی شو یو ایکټیو ډایرکټري موږ انسټال کړو په یو کمپیوټر باندې کمپیوټر د ډومین کنټرولر ویلی شي او په هغې کې موږ یوزر جوړو په هغه یوزر باندې چې کوم دی موږ پالیسیانې ولګو هغه که په دې ارګنایزیشن کې په یو ډومین کې په هر ځای کې لاګین الي په هغې باندې هغه سکیورټي امپلیمنټ دي یا به ورته موږ څه الاو کوو یا به ورته څه ډینای کوو چې څه ورته ډینای کوو هغه نشي ایکسس کولی چې څه ورته الاو کوو هغه ایکسس کولی شي دا فیسیلیټي موږ له څه شی راکوي ایکټیو ډایرکټري راکوي نو چې کله تاسو نیټورک جوړئ بیک بون چې کوم د نیټورک دی نو هغه ایکټیو ډایرکټري ده صحیح ده ایکټیو ډایرکټري نه علاوه چې کوم دی نیټورک نتھنګ دی نو د ایکټیو ډایرکټري دغه ډیفینیشن یې ځان سره کلی کوي ولیکئ نو دومره څه به نه زباني زده کوي ایکټیو ډایرکټري سنټرلایزډ سکیورټي ډیټابیس which store information about network user groups computer domain controller and all other objects that can be hiding inside a domain صحیح ده دغه ډیفینیشن چې دا یو سنټرلایز سکیورټي ډیټابیس ته چې په دې کې انفارمیشن سټور کیږي د یوزر او د ګروپ او د کمپیوټر لپاره صحیح ده او نور کوم انفارمیشن چې کوم دی نو هغه په دې کې چې کوم دی سټور کیږي
بیا راځو مخکې ډومین وایو. صحیح ده چې ډومین څه څیز دی. د ډومین لکه اصل کې یو ګروپ ته ویلی شي، یو مجموعې ته د یو څیز ویلی شي. Domain is a group of computers which are connected to each other through some medium. They must share information and resources in client-server environment. In domain, there must be a centralized security database. All network objects exist in domain, and each domain store information about object that it contains. صحیح ده. په ډومین کې زموږ سره څه شي دا ډومین چې کله موږ یو ډومین نیټورک جوړو په دې کې زموږ سره سرور ځي، سبا زموږ سره کلاینټ سي. صحیح ده. ا مکمل نیټورک چې کله موږ ډیزاین کو دغه ته څه شی ویل شي ډومین بیس نیټورک ویل شي، ډومین ویل شي. کله چې زموږ سره یو ارګنایزیشن کې نیټورک جوړ کو پاره کې زموږ سره اکټیو ډایرکټری انسټالینګ پس شي باندې یو کمپیوټر یا کمپیوټر د ډومین کنټرولر ویل شي. مخکې زموږ ټاپک را روان دي ډومین کنټرولر موږ اوس ان شاء الله واضحه کوو چې دغه څه فنکشن دی. نو پاره باندې موږ څه چلو وګو چې یو اکټیو ډایرکټری په انسټال کوو دغه د نیټورک زموږ سره څه شي یو ډومین شي. په دغه ډومین کې بیا زموږ سره نور سرور زی ممبر سرور زی هغه بیا موږ د کلاینټ لپاره چې کوم دی دغه کې سیټینګ کوو، هغه کې څه فیچرز چې کوم دی هغه موږ انیبل کوو او پرمیشن ورکوو یوزر ته، څه فیچرز چې کوم دی هغه انیبل کوو، څه چې کوم دی ډیسیبل کوو. نو دغه هر څه زموږ سره په څه کې راځي یو ډومین نیټورک کې راځي. ډومین کنټرولر. ډومین کنټرولر چې کوم دی د دې کار سره د فنکشن سره دا په نیټورک کې چې کوم دی سو لکه رول ادا کوي. ډومین کنټرولر چې کوم دی دا یو داسې کمپیوټر دی زموږ سره مین سرور دی چې په هغې باندې موږ اکټیو ډایرکټري انسټال کوو. موږ چې یو نیټورک جوړو هر کله ډېر کم ارګنایزیشن دي چې په هغې کې ورګروپ یو عام لوکل چې کوم عام یو انټرنیټ کې پي یا عام یو لوکل آپیسي معمولي غونډه کې چې هغې څه سیکیورټي نه بس هر یو کمپیوټر خپل لیپټاپ یې د چا سره یا څه او هغه ځان لپاره څه اپلیکیشن چې کوم دی هغه انسټال کړي صرف د انټرنیټ فیسیلیټي لپاره چې انټرنیټ اکسس کوي، په هغې باندې انټرنیټ اکسس کوي، خپل اپلیکیشن هغه اوپن کړي بس کار کوي ځان لپاره. نو د دغې لپاره چې کوم دی نو بیا د ډومین ضرورت نشته. ډومین چې کوم دی په هیوي غټ ارګنایزیشنز کې چې کوم دی د سیکیورټي پرپز لپاره انسټالیږي. داسې سافټویر دی زموږ سره چې هغه د اکټیو ډایرکټري نه بغیر نه انسټالیږي. او موسټ امپورټنټ ټاپک چې کوم دی د مایکروسافټ په دنیا کې یو اهم څیز چې کوم دی دا ډومین دی. د مایکروسافټ په اپریټنګ سیسټمو کې اهم څیز چې کوم دی د اکټیو ډایرکټري ډومین چې کوم دی دا نیټورک ډېر غټ اهمیت لري. دا به ان شاء الله موږ زده کوو، څه تیوري به وایو ان شاء الله مخکې لیکچر کې بیا پریکټیکل ګورو. نن څه ټرمینالوجي دا ټرمینالوجي ان شاء الله ډسکس کوو. ډومین کنټرولر کنټرولز اکټیو ډایرکټري سروسز. صحیح ده. څه مطلب دی دی نه ډومین کنټرولر چې کوم دی دا د اکټیو ډایرکټري سروسز چې کوم دی نو دا کنټرول کوي. څه مطلب اکټیو ډایرکټري سروسز آر یوزرز ګروپس کمپیوټر او یو جی پی یو وغیرہ. صحیح ده. څه کنټرول کوي چې یوزرز په دې کې موږ جوړو، ګروپس جوړو، کمپیوټر جوړو، او یو جوړو او جی پی یو جوړو، ګروپ پالیسی ابجیکټ جوړو. صحیح ده. دا ټاپک چې دا به ان شاء الله اوس موږ لږ ډسکس کوو به ګورو چې څه مطلب دی. لکه کله یو اکټیو ډایرکټري موږ په یو ډومین کنټرولر باندې انسټال کوو، هغه ډومین کنټرولر کار سره چې هغه اکټیو ډایرکټري د ځان سره په خپل ډیټابیس کې سٹور کړي. صحیح ده. او په هغه اکټیو ډایرکټري ډیټابیس کې چې کوم دی موږ یوزرز جوړو، ګروپس جوړو، کمپیوټر جوړو، او یو جوړو او جی پی یو جوړو. دا سروس څوک پرووایډ کوي؟ ډومین کنټرولر پرووایډ کوي. ډومین کنټرولر اهم رول دی په نیټورک کې. ما مخکې تاسو ته ویلو چې د ډومین کنټرولر مثال د یو پلار دی په یو کور کې. په یو پلار چې کوم دی هغه ټوټل کور د هغې نه کنټرولي، یا د یو ملک بادشاه دی د هغې نه مکمل دی یو ملک چې کوم دی هغه حالات کنټرولي. نو دغسې د یو نیټورک دی، یو ډومین نیټورک چې کوم مین یو کینګ دی او یو مین یو اهم پوینټ دی نو هغه څه څیز دی هغه ډومین کنټرولر دی. صحیح ده. او بل دا چې یو ډومین کنټرولر څه کار کوي؟ ډومین کنټرولر چې کوم دی هغه کنټرول کوي د اکټیو ډایرکټري سروسز سکیما چې کوم دی د دې نوم به تاسو اورېدلی مخکې هم زما په خیال چې موږ دا ډسکس کړی دی. سکیما څه چل کوي؟ سکیما از سمپلی د ډیټابیس د scheme is for how to store the data into domain controller. صحیح ده. For example, user accounts, groups, computer accounts वगैरह. Schema define the structure of database. Schema define object that can be stored in the ADDS. ADDS ना मतलब दा दे active directory services. अब it also define the kind of object information about that objects. मतलब दा چې دا زمونږ سره یو سټرکچر راکوي، موږ له څه کوي یوزرز او کمپیوټرز ګروپس ته چې کوم دی د یو سټرکچر ورکوي. سټرکچر نه دا مطلب دی چې
سکیما په اصل کې سټرکچر ته ویل شي صحیح ده هغه سټرکچر نه زما مراد دا دی چې لکه زموږ سره یو یوزر کله چې موږ یو یوزر کریټ کوو نو موږ ته یو وینډو راوړي په کې زموږ سره فرست نیم غواړي سیکنډ نیم غواړي لاست نیم غواړي صحیح ده دا غي نه علاوه د یو پاسورډ دا غي د ټلیفون نمبر به غي اډرس به صحیح ده دا ټوټل کار پس کې سٹور کیږي په سکیما کې په یوزر کې ته په یوزر کم اپشن دی کم ایریا د باغ کې نوم ټایپ کی نو هغه چل کیږي د په سکیما کې سٹور کیږي دا سکیما چې کوم دی د سرور سټرکچر چې کوم دی هغه ډیفاین کوي صحیح ده نو سکیما څه چل گئی چې دا زموږ سره په دې ډومین کنټرولر کې کوم انفارمیشن سٹور کیږي دا غي سټرکچر څوک ډیفاین کوي سکیما ډیفاین کوي لکه سکیما کې موږ څه چل کولای شو او سکیما چې کوم دی نو دا ایکسټینډیبل لا ایکسټینډیبل نه مطلب دا دی چې اورګنایزیشن دی دا غي ته د یوزر د پاره یا د ګروپ جوړای صحیح ده یا کمپیوټر جوړای کمپیوټر اکاونټ چې کوم دی هغه په دې ډومین کې کریټ کول غواړي ډومین کنټرولر کې یو ډایرکټری کې هغه جوړای لکه چې موږ سم ټایپ کوو هغه سره په کم ډیټابیس کې سٹور کیږي او په سکیما کې سٹور کیږي صحیح ده نو دا څه چل کوي چې دی یوزر جوړای ګروپ جوړای کمپیوټر جوړای د دې دا انفارمیشن چې کله ورکړي لکه فرست نیم لاست نیم سیکنډ نیم او پای کې هغه اپشن راځي دا ټوټل موږ څه چل کوو په سکیما کې چې کوم دی هغه موږ ټایپ کوو او هغه موږ له فیسیلیټي څوک راګي سکیما راګي سکیما ایکسټینډیبل مطلب دا دی چې موږ چینجز کولای شو مخکې د ځان لپاره د ډیزاین کولای شو زمای اورګنایزیشن دی په هغه کې زما سره فرست نیم سیکنډ نیم لاست نیم او دا چې کوم دی نور اپشنز دي نو هغه کولای شو وس ما لکه بل سرچ کوو افغانستان ور چې کومه تذکره ده نو په هغه کې یو درې اپشنز دي سعودي عرب کې چې کوم دی پای کې هم صرف لګا درې اپشن دي خو اټ ا ټایم یو نوم یې ته صرف نیم لیکره فرست نیم سیکنډ نیم او فادر نیم هغه ټوټل یو راځي لکه فار ایگزامپل عثمان علي جمشید دې ټایپ راځي دغه سیده پاکستان چې کوم دی نو هغه عثمان بلی کی بیا به علي لیکي بیا چې کوم دی فادر نیم جمشید لیکي نو هغه درې اپشنز دي افغانستان کې چې کوم دی نو فرست نوم لیکي بیا پسې د پلار نوم لیکي بیا پسې د نیکه نوم لیکي دا زموږ سره څه دي چودري ټایپس دي لکه موږ یو ډومین ډیزاین کو پای کې موږ یوزر انټر کوو د افغانستان لپاره موږ یو ډیټابیس چې کوم دی هغه کریټ کوو یا موږ د سعودي عرب لپاره یا پاکستان لپاره کو نو بس چل کو په سکیما کې به ایډیټینګ کوو چیرته ماته د فرست نوم راولا سیکنډ چې کوم دی لاست نیم راولا بیا پاسورډ راولا بیا دغه چې کوم دی دغه ټایپ راولا هغه فنکشن هغه ایډریسز هغه کم ایریا چې کوم دغه موږ په کې ډیفاین کوو هغه کم اپشنز چې کوم دی هغه په کې موږ ډیفاین کوو هغه په سیټ یو موږ له څوک راکړي سکیما راکړي صحیح ده د دې نه پس چې کوم دی او یو نو مطلب دا دی دا یو لاجیکل کمپوننت دی صحیح ده دا یو دسی کمپوننت دی چې په دې کې موږ یوزرز اډ کوو لکه او یو مطلب دا دی it is a container صحیح ده it can contain objects like user groups computers share folder printer and contacts صحیح ده د دې نه دا مطلب دی او یوز موږ د څه لپاره پرپز لپاره جوړو فار ایگزامپل زموږ سره یو ارګنایزیشن دی په هغه ارګنایزیشن چې کوم دی په هغه کې زموږ سره ډیر زیات یوزرز دي صحیح ده هغه ارګنایزیشن کې چې چل ډیر زیات یوزر دي په هغه کې څه د اکاونټنټ والا دي اکاونټس والا دي صحیح ده څه چې کوم دی انجینران دي څه ډاکټران دي څه چې کوم دی انټيليجنس والا دي لکه مختلف کسان دي مختلف ارګنایزیشنز دي صحیح ده د هر یو ځان خپل کاری لکه موږ یو سرویس پرووایډرز والو یا موږ د یو ټیلیکام کمپنی والو نو په هغه ټیلیکام کې د ټلیفون ځان سرویس د انټرنیټ ځان سرویس د موبایل ځان سرویس صحیح ده دغه سی بیا د سیم چې ایچ او کې فرانچایز هغه کې ځان کسان لګي نو د هر ډپارټمنټ لپاره چې چل کې موږ ځان یو او یو جوړاو ارګنایزیشنل یونټ جوړاو صحیح ده دغه ارګنایزیشنل یونټ کې چې چل کو موږ یوزر ورته فار ایگزامپل زما سره د اکاونټ چې کوم ډپارټمنټ دغه یوزر په یو او کې پاغه باندې مزه چل کوم پاغه په پالیسیان لګوم او یو باندې بیسیکلی موږ چې چل کو چې یوزر پکې جوړ کیو او ته مخکې نه یوزر یغه ته موږ موکو او باغې کې بیا موږ مخکې سوګو پالیسیان به دغه او یو باندې ولګو صحیح ده هغه یو او یو د موږ چې چلوګو ارګنایزیشنل یونټ ته یوزر راټول کو هغه ته ورورته یا موکو هغه نه پس هغه او یو باندې موږ چې کوم دی د ګروپ پالیسی ابجیکټ په ذریعہ باندې پالیسیان لګو لکه فار ایگزامپل اکاونټنټ ډپارټمنټ ته به انفارمیشن پکار یو سیس به ته پکار یا چې هغه کم ریکوایرمنټس هغه پکاري نو باغه ته هغه لاو کو انجینران چې کوم دي نو دغه د اکاونټنټ سره کار نشته اکاونټ سره دغه سره کار نشته هغه به چې کوي انجینران لمونږ ځان لا فیچرز ورکو دغه ډاکټران لمونږ ځان لا ورکو دغه نه لوي چې کوم دي انټيليجنس والا دي یا نور څه کمپنیانو والا دي دا نور ارګنایزیشنز دي بګي
دا غیر هر یو د لپاره موږ سپیسیفیک او یو جوړو دا غیر د لپاره په سپیسیفیک انفارمیشن چې کوم دی هغه ورکو هغه د لپاره په سپیسیفیک اپلیکیشن او کم دا غیر د لپاره سره ریسورسز دي هغه به هغه ته الاو کو یا به ډینای کو صحیح ده نو دا او یو دغه کار دی بل مطلب دا د ډیلیګیشن ډیلیګیټ پتا سو اوریدل او یو د سره لپاره جوړو چې موږ ډیلیګیټ کو ایڈمنسټریشن دا مطلب چې باغ یو سړی دی هغه به چینجز کول شي فار ایگزامپل یو ټاپالوجي د غزا تاسو راوړم پاږي کې تاسو د ډیلیګیشن چې خیر مسیده دا زموږ سره یو ټاپالوجي دا صحیح ده فار ایگزامپل دا زموږ هډ اپیس ته پېښور کې چې زموږ سره د هډ اپیس چې کوم دي سب ډومینز دي صحیح ده سب ډومین وته ویل شو برانچ اپیس وته ویل ان شاء الله د مخ کې چې کوم دا ډیسکس کوو دا صرف یو ټاپالوجي تاسو تمہارا وایي نه کنفیوز کیږي غنو صحیح ده دا موږ سره چې دا په سعودي عرب کې دی یو branch office thing the next is چې کوم دی یو branch office په کوم ځای کې دی domain controller سره connection دی او دا سیو چې کوم دی connection څنګه دی په قطر کې دی for example زه د پېښور نه لاړم په قطر او چې کوم branch office په هغه کې ما سیټینګ وکړو او یوز نه جوړ کړو په هغه کې ما نور لګو سیټینګ وکړو دا او یو چې کوم دی اکاونټ چې کوم ډپارټمنټ دی داغه لپاره ما یو او یو ډیزاین کړ په هغه او یو چې کوم دی سه یوزر ما اډ کړ په هغه یوزر کې ما چا د سپیشلیټي ورکړه سو فیچرز هغه ته ما انیبل کړ سره ډیسیبل کړم صحیح ده داغه نه پس زه چل کوم بیا تر عالم پاکستان ته پېښور ته او بیا زما د دې اپیس نه چل وکړو فار ایگزامپل زه په چټای باندې لاړم امارات ته په دې کې یو مسله دي سره چې په قطر کې صحیح اکاونټ ډپارټمنټ کې چې کوم دی یو کس ته پرمیشن پکار دی صحیح ده س پرمیشن پکار د سسیز وته الاو کول یا غیر د اپلیکیشن رن کول دا بس چل کېږي ما ته ټلیفون وشو دي زګیدا سیدا امارات ته فار ایگزامپل ما ته ټلیفون وشو زه خو دغه لپاره خپل یوزر پاسورډ نه چمر غواړم هغه زما څه غواړي چې دا او یو کې څه انفارمیشن سو الاو کول غواړي څه فیچرز نه الاو کول غواړي څه پرمیشن الاو کول غواړي هغه بس چل کېږي زما یوزر به غواړي ایڈمنسټریټر یوزر پاسورډ نه نشم ورکوي ځکه چې دې ځای د دې ځای د کمپیوټر چې کوم دی سرور زما سره یو سیم پاسورډ سیم یوزر نیم وي زه پسې چل کوم دغه مسلې د حل کولو لپاره چې کله قطر تر علامه دلته په دا سرور ډیزاین کوم دي کې به او یو جوړ کوم د اکاونټ ډپارټمنټ لپاره او دغه او یو ډپارټمنټ کې چې کوم دی یو کس بری سي چې دلته به لوکل ایڈمنسټریټر دغه به یو اکاونټ صحیح ده به خپل ډایرکټري دلته به لوکل ایڈمنسټریټر دغه به خپل اکاونټ هغه اکاونټ چې کوم دی هغه له بازار ډیلیګیشن ورکما دغه او یو چې کوم ارګنایزیشنل یونټ دی هغه به سیستم کما هغه له بازار هغه یوزر ته الاو کوم چې دا یوزر د بکی دغه کولای شي لکه چینج کولای شي ډیلیګیشن دا مطلب دی چې سپیسیفیک یوزر ته یو سپیسیفیک او یو ورکولای شي چې په دې کې هغه چینج مخکې به کولای شي نو ډیلیګیشن نه دا مطلب دی لکه زما سره او یو د اکاونټنټ د انجینیرینګ د سینا په سعودي عرب کې فار ایگزامپل د انجینیرینګ او یو د پای کې انجینیر دغه د ضرورت په کار شوندل د ایڈمنسټریټر کنه د سعودي عرب دې ته به چې چلو کوم دا او یو چې کله جوړوم د انجینیرینګ او یو جوړوم نو دا انجینیرینګ سپیسیفیک او یو چې کوم دی دا غیر لپاره به چې چلو کوم یوزر په کې جوړ کما هغه له ډیلیګیشن ورکوم چې کله هغه ډایرکټ اوپن کې دا او یو اوپن کنه کې مخکې سیټینګ کولای شو کړه ډیلیګیشن باندې ورکړي هغه ته مې اجازه نه ورکړل نو هغه چې چل کولای شي چې هغه نشي کولای چې یوزر ته صحیح لاو بیا سو ډینای کی نو ډیلیګیشن نه دا مطلب دی اوس بیا دا خپل ټاپک چې کوم دی هغه بیرته وایو مخکې پسې بیا په دې باندې راځو دا سیناریو چې کوم دا ان شاء الله موږ ډیسکس کوو دا سفر پس د پاره د کار سره څنګه موږ له برانچ اپیس او هډ اپیس کنیکټ کوو دي مخکې لکه څنګه آپشن دي نو موږ خپل ټاپک دې بیرته او هغه ان شاء الله ډیسکس کوو نو ډیلیګیشن چې کوم دی دغه کارو او بل چې کوم دی دا او یو سب فیسیلیټی را سب فنکشن نه سکار نه لراږي سهل پر راکې سو فیچرز دي چې په دې باندې موږ سجل کو ګروپ پالیسی لګول په ګروپ پالیسی کې چې کوم موږ ابجیکټس هایډ کولای شو ریسورسز هایډ کولای شو ریسورسز چې کوم هغه علاوه کولای شو یو سیډي دا هغه یوزر ته لګي چې کوم دی هغه دا کولای شو لکه هایډ کولای شو مای کمپیوټر ته هایډ کولای شو مې ډاکومنټس هغه چې کوم آیکن موږ غواړو کوم ابجیکټ غواړو هغه موږ هایډ کولای شو د سبا ذریعہ باندې د او یو ذریعہ باندې ارګنایزیشنل GPO group policy object GPO define policies implementations for the objects one group policy object can be linked with multiple object like site domains OUs वगैरह सही था ग्रुप पॉलिसी कार सकै सही था द ग्रुप पॉलिसी कार दारे چې د زمون په ارګنایزیشن کې سکیورټي راولي सही था
سکیورټي راوړي لکه پالیسیانې موږ انیبل کول غواړو په یو کمپیوټر باندې یا په یو کلاینټ باندې یا په یو او یو باندې هغه موږ د سبا ذریعہ باندې کوو او یو موږ جوړ کړل یو کنټینر موږ جوړ کړو هغه ته موږ یوزر ورته لاو دا په دغه کنټینر باندې په دغه او یو باندې سکیورټي موږ لګاو دغه او یو په پراپرټیز ته موږ زو هغه اپشنز ته موږ زو موږ بس چل کوو دغه په بیک باندې یو لینک جوړو هغه لینک ته جی پی او وجه دا جی پی او کله موږ جوړ کو هغه موږ اپشنز راکې هغه اپشن چې کوم دی هغه کې موږ سئیلاو کو سډینای کو او هغه جی پی او چې کوم دا هغه اپشن چې کوم دی هغه بیا موږ په سمانه اپلای کو په دغه او یو باندې اپلای کو په ارګنایزیشنل یونټ باندې اپلای کو لکه فار ایگزامپل د انجینیرینګ لپاره یو شان دی او یو دا د اکاونټنټ لپاره بل شان دی نه صحیح دا دغه سینور ارګنایزیشن دغه لپاره بل شان دی نه په دغه باندې موږ سپیسیفیک سیلاو کول غواړو دغه چې کوم دی زه پس چل کوم د اکاونټنټ چې کوم ډپارټمنټ د اکاونټس کوم ډپارټمنټ دی هغه ته موږ راځو دغه جی پی او ته هغه او یو ته راځو دغه په او یو په پراپرټیز کې چې کوم دغه جی پی او موږ اډیټ کوو هغه ته به یو شان اپشنز ورکو انجینیرینګ ته بل شان ورکو دغه څومره او یو چې کوم دی دغه سپیسیفیک خپل جی پی او ګروپ پالیسی ابجیکټ هغه کې موږ چل کوو چینجز کوو مخکې ان شاء الله د دې پریکټیکل په وایي خدا تھیوریټیکلی کته سو ام سی اس سی 2003 کتلی او هغه ویلو په هغه کې به تاسو دا اپشنز چې کوم دی سټډي کړئ نو مشکل ورته نه پدې تیوري کې دلته ما سو د دې علاوه چې کوم دی س ټرمینالوجي ورکړي سم ټرمینالوجي اباوت ټرست صحیح ده ټرست نه سم مراد دی چې دې ته وایي باور لکه یقین صحیح ده نو د ټرست بیا زموږ سره ټایپس دي صحیح ده implicit two way transitive trust دی between head office and branch office چې کوم دی هغه پکاريږي او transitive trust چې کوم دی between head office and branch پکاريږي او implicit one way trust چې کوم دی between head office استعماليږي ان په اس کې باندې صرف د ټرمینالوجي بس هین کې کېږي د سره ولګو د مخ ان شاء الله دا ډیسکس کوم دا زموږ سره یو ډومین دی زیرا دا ډومین چې کوم دی زموږ سره په هډ افیس کې پروت دی هډ افیس زموږ په پېښور کې دی د دې ډومین کنټرولر باندې اکټو ډایرکټري انسټال لا سروسز په انسټال نه د دې اکټو ډایرکټري لچ کوم نوم ورکړی دی ډومین لچ کوم نوم ورکړی هغه د sevenxs.com وای د دې nexus.com چې کوم دی سکلاینټس بای سمیمبر سرور بای وینډوز 7 وی په وینډوز 8 وی په سرور 2003 وی په سرور 2008 وی په ویب سرور سپریډ سرور وغیرہ یو مکمل ارګنایزیشن دی باقي کې ولکه موږ نیټورکینګ کړي فار ایگزامپل لکه اتصالات کابل یو مین هډ افیس ته باقي کې لکه موږ نیټورک کړي نو کې بس کلاینټ سي سرورز یا په خپل کې کمیونیکیشن کې هغه یو ډومین جوړ کړي دا چې په پاکستان کې په اسلام آباد کې ما وی ډي سی ال یو کنفیګریشن کړي هغه لپاره نیټورک ما ډیزاین کړي یو ډومین کنټرولر جوړ کړي نو هغه لپاره خپل س پی سی جی سب کمپیوټر جی سرچ کوم دی پی ډی ام موبایل وغیرہ هغه خپل ډومین جوړ کړي دا چې په سعودي عرب کې اتصالات والی خپل ډومین جوړ کړي اتصالات سعودي په قطر کې چې کوم دی کې هوټل ولا خپل یو اوریدو ته وی دا خپل نیټورک دی دا چې په امارات کې چې کوم دی اتصالات ولې دي او خپل نیټورک جوړ کړي دا چې موږ په پېښور کې د nexus.com یو خپل ډومین جوړ کړي خپل نیټورک جوړ کړي زموږ یو ارګنایزیشن دی زموږ یو کمپنی دا کمپنی چې کوم دی آی ټي سولوشنز پرووایډ کوي او نورو لکه کمپنیانو ته صحیح ده دغه لپاره موږ څه چل کړی چې موږ یو خپل نیټورک جوړ کړی خپل ډومین موږ جوړ کړی دغه د څه شی ویل شي nexus.com ویل شي دا زموږ سره څه شی ډومین نو هر کله چې تاسو داس یو شکل وینئ نو دا څه ډیفاین کوي دا ډومین تاسو سره چې کوم دی هغه ډیفاین کوي صحیح ده د کلاینټس ته د کمپیوټرز ته د سروسز څوک ورکوي دا ډومین کنټرولر ورکوي ډومین کنټرولر چې کوم دی زموږ سره هډ افیس په پېښور پاکستان کې د سب ډومینز چې کوم دي سب ډومین یا برانچ افیس یو په سعودي عرب کې دی یو په قطر کې دی صحیح ده دا تاسو سره کومه هغه ټرمینالوجي تاسو ته دغه کومه لکه د ټرست ټرمینالوجي چې کوم دا غږ تاسو ته وس لکه ډیفاین کومه فار ایگزامپل زمونږ nexus.com چې کوم دی د یو برانچ افیس په قطر کې دی په سعودي عرب کې دی صحیح ده او دا برانچ افیس چې کوم دی دا به چا سره کنیکټ کول غواړم د هډ افیس پېښور سره مین کوم ډومین کنټرولر د nexus.com دا سره سره کوم کنیکټ کول غواړم دا چې کله موږ جوړو سب ډومین جوړو یا برانچ افیس جوړو دا موږ د چا په تر باندې جوړو چې زموږ سره به یو مین هډ افیس ډومین دا غوښنه موږ سچل کو چایلډ ډومین به جوړو په MCC 2003 کې ویډ اقا طریقه دا قصې اقا کانسپټ دی سیدا موږ به سچل کو موږ به یو لینک جوړو د یو ترمنځ به ټرست جوړو دا غوښنه پس چې ګم دی دی به سچل کې خپل کې انفارمیشن شیر کړي فار ایگزامپل چې کوم دی پېښور هډ افیس چې کوم دی
دا کنیکټ کول غواړم سعودي عرب سره او دغه سیزه بل یو کنیکشن جوړوم یو سب ډومین د جوړېږي هغه چاله فیسیلیټي ورکړي د پېښور هډ افیس د قطر چې کوم برانچ افیس دی هغه دغه کنیکشن دغه لکه موږ ورکو د دې سره رابطه کې موږ کو پېښور سرور د دې چې کله موږ کمیونیکیشن وکړو د دې په یو بل باندې ټرست کوي دا نه پس به دې یو بل سره خپل انفارمیشن شیر کوي لکه سعودي عرب چې کوم ډومین دی سیدا دا څه چل کوي دا د ټرست ریلیشن جوړي د هډ افیس پېښور سره دغه د دوانو لکه دا به څه چل کوي په دې هډ افیس باندې ټرست کوي سیدا او دا هډ افیس چې کوم دی نو دا په چا باندې ټرست کوي سعودي عرب په دې کوم برانچ افیس دی لکه sa.nexus.com په دې باندې وکړي سیدا د ریلیشنشپ ته د ټرست څه ویل شي implicit two way transitive trust سیدا implicit two way transitive trust سیدا او دغه سی بیا څه چل کیږي دغه سی د قطر نه چې کوم دی د ریلیشنشپ جوړي دوه کنیکټ دي چا سره د پېښور هډ افیس سره د قطر او د دې ترمنځ چې کوم ټرست جوړیږي نو دا ټرست څه شی ویل شي implicit two way transitive trust سیدا دې په سره انفارمیشن شیر کوي سیدا او د دې نه علاوه چې کوم دې په سره خپل ډیټابیس شیر کوي د دې نه علاوه زموږ سره لکه دوه ټرمینالوجي دی په دې کې یو implicit دی او بل transitive trust دی سیدا دې نه څه مطلب دی لکه د هډ افیس او د برانچ ترمنځ چې کوم کمیونیکیشن کیږي نو دغه څه شی ویل شي دې په وجه دا کوم ټرست ساتي دغه د سوي implicit trust کوي او فار ایگزامپل لکه دا کلاینټ غواړي چې د دې سره هم کمیونیکیشن کول غواړي او د دې په ذریعہ باندې چې کوم دی د دې سب ډومین سره هم د قطر سره سعودي عرب کمیونیکیشن کول غواړي دې ته سوي ټرانزیټیو ټرست وایي دغه څه به د دې سره نه جوړي د سرور سره او د سرور په ذریعہ باندې مسیج کوي سعودي عرب چې کوم برانچ افیس ته نو هغه باندې با چې کوم دی لاګین اغستې شي د یوزرز با خپل ګروپ اډ کولای شي لکه فار ایگزامپل دې ځکه نه یوزرز د سعودي عرب نه ځین په پېښور کې کار کولای شي او په قطر کې هم هغه کار کولای شي دغه یوزر نو چې دا موږ غواړو چې د سعودي عرب یوزر په قطر کې کار وکړي د سعودي عرب په کمپیوټر کې ما یوزر جوړ کړي ګروپ جوړ کړي سپارسیان مې لګولې دي دغه یوزر زه غواړم چې په قطر کې لاګین ویلي هغه په قطر کې هم چې کوم خپل سرور اکسس کولای شي ډاټا شو لکه فار ایگزامپل یا قطر شو یا دا یو شو نو دې ترمنځ موږ شي جوړو ټرانزیټو ټرست به جوړیږي دې به څه چل کوي دا به دې سره کنیکټ کیږي او دا شی د دې به سره کمیونیکیشن کیږي نو دې ټرست څه شی ویل شي ټرانزیټو ټرست او دا 1 to 1 لکه فار ایگزامپل د دې سرور نو د دې نه ځوړم دا به څه شی ویل شي implicit two way trust دا زموږ سره د ټرست یو ټایپ وو او دا چې دا په خپل کې کنیکټ لکه فار ایگزامپل دا دې سره کنیکټ کوم او دا ډومین چې کوم دی د دې سره کنیکټ کوم دا څه دی لکه یو برانچ دلته دی هډ افیس دلته دی برانچ دلته دی فار ایگزامپل یو برانچ بل دلته دی دې مسیج جوړ کړی دا د ټری شکل دی جوړ کړی دی سیو ټاپالوجي د څه شی ویل شي د ټاپالوجي چې کوم دی ټری ویل شي صحیح ده نو موږ چې کوم ډومین پیژنو ډومین کنټرولر هم پیژنو ټری مو پیژنو او سلیکټ ټرست هم وایو صحیح ده نو مخکې زو نور ډسکشن کوو د دې نه علاوه چې کوم دی فارست مطلب دا فارست ځنګل ته وایي که زموږ سره فار ایگزامپل دلته د یو نیټورک دی صحیح ده هډ افیس دی زموږ سره په پېښور کې هغه چې په امارات کې بل یو هډ افیس دی سوري هډ افیس برانچ افیس دی هغه چې په کابل کې چې کوم دی زموږ سره هم یو نیټورک دی او یو اس ای کې چې کوم دی نو زموږ سره یو نیټورک دی دا نیټورک چې کله موږ په خپل کې کنیکټ کو د دې د هډ افیس چې کوم دی دا موږ په خپل کې کله کنیکټ کو دا د څه شکل راوړي د فارست شکل راوړي صحیح ده یو ځنګل شکل راوړي د دې نیټورک د ډیټا ټاپالوجي د دې ټایپ څه شی ویل شي فارست ویل شي د دې نه علاوه چې کوم دی implicit one way trust څه ویل شي صحیح ده لکه فار ایگزامپل دلته زموږ سره د یو کمپنی ده صحیح ده دا ډومین د څه شي nexus.com دلته فار ایگزامپل په امارات کې زموږ سره بل ډومین دی دغه ډومین چې کوم دی نو د څه کار کوي فار ایگزامپل
دې کې د ګاډو کاروبار کیږي. nexus.com والا چې کوم دی دا یو ارګنایزیشن واغستو په امارات کې صحیح ده. نو د دې په موږ واسطه چل کوو د کمیونیکیشن کو لکه پېښور هډ افیس چې کوم دی د nexus.com د دې او د دې لکه زم چې دا یوزر دلته لاګین اغستې چې دلته دی اغستې چې دلته دی اغستې نو د لپاره موږ یو نیټورک ډیزاین کوو دا غي په ذریعہ باندې چې کوم دی کمپیوټر چې کوم دی په خپل کمیونیکیشن کولای شي. د پېښور یوزر چې کوم دی دا په دوبۍ کې لاګین اغستې شي. نو دا لپاره موږ یو ټرست جوړاو صحیح ده. سرور چې کله په خپل کنیکټ کوو هډ افیس چې کوم دی په خپل کنیکټ کوو لکه هډ افیس زما سره یو په پېښور کې دی او بل هډ افیس چې کوم دی دا زموږ سره دوبۍ امارات کې دی. زه په سیجل کوم د دې کمیونیکیشن کومه د دې ترمنځ یو ټرست جوړیږي. هغه ټرست څه شی ویلی شي implicit one way trust. implicit one way trust نه مطلب دا دی چې لکه دا امارات یو کمپنی ده صحیح ده دا ټرست کوي په nexus.com باندې چې د دې سره خپل ډیټابیس شیر کړي. د دې nexus.com ډومین چې کوم کسان دي لکه د سعودي عربیا د قطر دی یا د پېښور دی هغه تللی شي چې دلته لاګین والی دلته په ابوظبي کې لاګین اغستې شي په اجمان کې هم اغستې شي. حالا چې کله دیو implicit one way trust چې کوم دی دغه وکړي صحیح ده. بیا پریکټیکل کېږي مخکې به انشاءالله وخو دا به ډسکس کو پریکټیکل به وګورو چې د دې کمیونیکیشن څنګه کېږي. نو دوبۍ چې کوم هډ افیس دی دا به څه چل کوي دا به implicit one way trust جوړوي ریلیشنشپ به جوړوي. د دې نه علاوه که موږ غواړو چې د دې امارات د اجمان چې کوم یوزرز دي یا د دوبۍ کوم یوزر دي دا دلته دغه والي لاګین والي صحیح ده. دغه څه موږ د دې سره نه هم یو ټرست جوړو. دغه ټرست څه شی ویلی شي implicit one way trust. implicit one way trust به دې سره نه جوړو دغه سره نه جوړو. د دې ځای یوزر تلی شي چې دلته لاګین والي دلته لاګین والي یا دلته والي دغه څه دې یوزر راتلی شي دلته لاګین والي دلته لاګین والي دلته لاګین والي. دا زمونږ سر ټاپک دی لکه فارست کې چې کله دا کمپیوټر دی ور سره کنیکټ شي کمیونیکیشن وکړي دا یو ځنګل شکل اختیاري چې هغه ته په انګلیش کې فارست ویل شي. نو دا څه لږه زیاته ټرمینالوجي وا ته ټرست په اړه کې او موږ لکه ډومین پیژندل ډومین کنټرولر هم پیژندل څه او یوز موږ سټډي کړل او دا غوښنه علاوه چې کوم دی ټرست هم پیژندل ټری هم پیژندل ډومین هم پیژندل. نو دا ټاپکس موږ چې کوم دی نن تھیوریټیکلی تاسو ته لکه هغه کو بیان کړل ان شاء الله په فیوچر کې چې وخو د دې موږ ضرور چې کوم دی پریکټیکل کو بس زموږ د دې نه پس چې کوم دی دا شروع کیږي دا ډومین نیټورک په پریکټیکل موږ زو پریکټیکل به کار کوو ان شاء الله بل لیکچر کې کنور سره لګر زیاته ټرمینالوجي او هغه ان شاء الله هم ضرور تاسو سره ډسکس کوم. دا زموږ نه لیکچر او د بل لیکچر پورې اجازه غواړم. الله حافظ.